الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پریزیډیم کې ناست مشران، ماته مخامخ ناست زموږ شاعران صاحبان، ادیبان صاحبان، ټولو کې اول خو زه ستاسو ټولو ته وطن کور په راتګ باندې هرکلی وایم. بیا په دې 21 فروری باندې چې هغه د مورنو ژبو عالمي ورځ ده، په دې پروګرام کې شرکت باندې تاسو ټولو ډېر مشکور یم چې تاسو راغلئ او په دې پروګرام کې موږ سره شریک شوئ. ستاسو راتګ سره د دې پروګرام ښکلا چې ده هغه نور هم زیاتېږي. عزتمندو قومونه چې خپل ژبو خیال ونه ساتي او د هغې باندې پوره دهو نه کړي، توجه ورنه کړي، هغه قومونه هغه شانتې ترقي نشي کولی. دا یو حقیقت هم دی او دا دغه دی چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې چې دی هغه زیات ښه طریقې سره دغه کیدی شي او دا زموږ یو مطالبه هم ده چې پکار دی چې مورنیو ژبو طرف ته توجه ورکړی شي. موږ په دې خپل سیمه کې آباد څومره قومونه چې دي د هغوی ژبې خپل ژبې ګڼو او موږ دا غواړو چې د ټولو مورنیو ژبو چې د هغې طرف ته توجه ورکول دا د حکومت ذمواري ده او پکار ده چې دې طرف ته توجه ورکړی شي. په دې حوالې سره نن سبا یو ډېر عجیبه دغه روان دی، ټرینډ روان دی چې د پرایویټ سکولونو کې هغوی په ماشومانو باندې دا پابندي لګوي چې یاره یا په پښتو کې خبرې مه کوئ یا په مورنیو ژبو کې خبرې مه کوئ. زه دا ګڼم چې دا زیاتې دی او موږ د دې مطالبه هم کوو چې داسې قسمه کم سکولونو چې داسې قسمه دغه کړي دي، احکامات یې ورکړي دي یا داسې قسمه دغه خپل ریګولیشنز یې جوړ کړي دي چې دا دې ختم کړی شي. د دې موږ غندنه هم کوو او دا د حکومت نه دغه کوو چې پکار دی چې هغوی دې د ټولو طرف ته توجه ورکړي او پکار چې مورنیو ژبو ته توجه ورکړی شي. دې سره سره کوم دلته کې چې څومره زموږ په سیمه باندې کومې ژبې ویلې کېږي د هغې د دغه لپاره د پرمختګ لپاره د هغې د دغه لپاره پکار دا ده چې د هغې شاعران، ادیبان، لیکوال چې دی چې دې له توجه ورکړی شي. او په دغې حوالې سره د قومي وطن پارټۍ دا یو سوچ دی چې موږ غواړو چې د دې ټولو شاعرانو ادیبانو سرپرستي دی پکار دی چې حکومت وکړي او دا زموږ یو خپل په پروګرام کې او په خپل دغه کې موږ اچولی دی چې کله موږ ته موقع میلاو شوه نو موږ به دې طرف ته توجه ورکوو او خاص کر هغه شاعران ادیبان چې هغوی ډېر ښه ذهن لري، ډېر د هغوی په زړه باندې ډېر په دغه باندې ډېر دغه دي، خو د وسایلو د کمې د وجې نه خپل هغه خبره چې ده هغه د کتاب په شکل کې خلکو ته نشي رسولی. د هغې لپاره به موږ دا کوشش کوو چې داسې کتابونه داسې دغه چې دی د هغوی سرپرستي وشي او هغه چاپ کړی شي او داسې لایبرریز دې جوړ شي چې په هغې کې خلک راځي او د خپل مورنۍ ژبې باره کې ویلي هم شي، د هغې د تاریخ باره کې هم ویلي شي او نور هم هغې کې هغوی تحقیق دغه کولی شي. نو په دغې حوالې سره دا زموږ یو مطالبه ده او موږ دا ګڼو چې کله موږ ته موقع میلاو شوه دې طرف ته به توجه ورکوو. ما بابر صاحب چې کله راورسېد نو ما بابر صاحب ته وویل نن چې دا ټوله ورځ دا ستاسو دغه ده ځکه چې دې کې د شاعرانو، ادیبانو، د لیکوالو دغه دی
نو زموږ طرف دا زموږ خوشقسمتي ده چې موږ سره داسې یو کس چې دی هغه په صوبایي کابینه کې زموږ مشر دی او دغه دی نو نن ما ورته وویل نن دا جیت تاسو به ټول دغه کوئ نن د دې محفل کوربه هم تاسو به زه به صرف هرکلی ووایم نور به چې دی دوی به دغه مخکې به بوځي به زه یو ځل بیا د ټولو دلته کې راغلي مشرانو بیا خصوصا د اخوندزاده حیدرزمان خان چې عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي صدر دی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې راغلل دلته کې شریک شو د ټولو شاعرانو ادیبانو صاحبانو لیکوالو صاحبانو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او په دې کې شریک شوې صدار نور هم راغلل حسین صاحب هم راغی هغوی ته مرکلی ویو شمس محمد صاحب هم راغی هغوی ته مرکلی ویو او دلته کې موجود ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه